بسم الله الرحمن الرحیم. گناهانو نه یوه گناه معمولا څه مو هغې ګناه سره روبرو یو غیبت دی. بیان کیږي ډېر ټول ورباندې آګاه یو څه حرامه دی، ګناه کبیره دی. څو نکتې غیبت په باره کې عرض کوم. یوه نکته دا دی چې غیبت دغتې یی څه چا پسې ته خبرې وکړې پناه مخې موجود نه وي، یو عیب ورکې وي، هغه عیب یې ته څرګند کړې و هغه څرګندولې باندې هغه اظهار باندې هغه راضي نه وي څه هغه وویلی شي، ته یې وایې، دې ته ویلی شي غیبت. حرامه دی، هم هغه کس باندې حرامه دی چې کوم کس غیبت کوي، چا عیبونه څرګندوي، هم هغه کس باندې حرامه دی چې کوم کس یې واوري هغه غوږ ورته چولی وي. غیبت فرق نه کوي چې ته چا پسې وکړې، غوټ وي، وړوکی وي، حتی دا چې یو بچي پسې وکړې، زنده وي، مرده وي، مړی وي، یا ښځه وي میړه پسې میړه وي ښځې پسې وکړي، زوی وي پلار پسې پلار یې زوی پسې وکړي. انسان وایي خولې سه غیبت وکړي یا ولیکي، خاص کر سوشل میډیا کې چې کوم دنه شیونه موږ کوو، یا اشارې سره وکړي، دا ټول شیونه غیبت کې راځي. اخري نکته غیبت په باره کې دا دی چې انسان که چیرې چا پسې غیبتونه کړي وي، توبه واجبه دی چې انسان یې وکړي. او که چیرې ممکن یي مراجع علما داسې یي چې ته هغه کس نه معافي وغواړه، رسید ورته کېږي، زنده دی، ویر شه، حلالیاتونه وغواړه، راضي یې که او حلال ده کي. که چیرې حلالیات ممکن نه و، وفات شي او دسترسي د نشته ورته، معلوم نه دی درته چېرته دی نن سبا، نو بیا ته استغفار وکړه. استغفار ځان دپاره وکړه، هغه دپاره استغفار وکړه، او کوم کس غیبت ورېدلی وي هغه دپاره استغفار وکړه. پروردګار عالم د موږ ته توفیق راکړي چې غیبت نه مو ځان وساتو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.